نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د زر رشتې کېدو لپاره داسې هلکان دي چې د هغوی رشته اوسه پورې نه ده شوې یا داسې جینکۍ چې د هغوی اوسه پورې رشته نه ده شوې انشاءالله العزیز انشاءالله د دې وظیفې په برکت باندې والله پاک ستاسو د ټولو رشتې په ښه ځای کې وکړي یوې جینۍ ته دا وظیفه ښودله شوې وه هغې په دې باندې عمل وکړو الله پاک د هغه جنۍ وظیفه قبول کړه او رشتیا وشوله په کلي کې نور څونه جنکۍ وي یا په خاندان کې نور څونه جنکۍ وي د ټولو دا وظیفه وکړله د ټولو حاجت پوره شو د ټولو رشتې په ښه ځای کې بهترین ځای کې وشولې نو که تاسو هم چېرته رشته کول غواړئ تاسو هم چېرته کې واده کول غواړئ نو همدا وظیفه د ستاسو لپاره ده انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ستاسو رشته په ښه ځای کې وکړي که په کلي کې وي ګاونډ کې وي علاقه کې وي خپلوانو کې وي د بل چا رشته نه کېږي دا ویډیو ورته وښایئ یا د مخکې شیر کړئ انشاءالله العزیز رشته به کېږي په ښه ځای کې به کېږي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی محترم مسلمانانو خویندرونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د رشتې حوالې سره ده د محبت حوالې سره ده که د چا محبت طلبي یا مطلب څوک رشته غواړي څوک واده کول غواړي انشاءالله العزیز د هغوی لپاره پاورفل سپیشل او بهترینه وظیفه ده دعا وکړئ الله پاک څومره داسې کسان یې تنها دي الله پاک د تنهایۍ نه وساتي په ښه ځای کې د رشته وکړي یا الله پاک څومره داسې کسان دي چې هغوی رشته غواړي د خوښې رشته غواړي یا الله پاک د خوښې رشته ول ورکړي څوک داسې دي الله پاک چې په زوره د هغوی رشتې ته هلک تیاروي یا الله پاک دا کار مه کوه ځکه ژوند دوی تېروي او تاسو به تپوس د هلک نه هم کوئ چې په دې ځای کې تا له رشته کوم ستا خوښه ده که نه ده خوښه او دقه شان تپوس به تاسو د جنکو نه هم کوئ چې یاره په دې ځای کې موږ تا ورکوو نو څنګه ستا خوښه ده دې ځای کې رشته نو د هلک نه هم تپوس پکار دی د جنکو نه هم تپوس پکار دی زمونږ غلطي دا چې موږ د هلکانو نه تپوس کوو او موږ د جنکو نه تپوس کوو نو ځکه چې ژوند او وخت او ټایم دغه جنکۍ پرې کور کې تېروي نو کوشش کول پکار دی د لوریانو نه یا هغه رنګې د خویندو نه تپوس کول پکار دی یاره تا موږ دې ځای کې ورکوو ستا خوښه ده که ستا خوښه نه ده یو جینۍ و یو عالم له مخې راله او د عالم ته وویل چې یاره زما رشته نه کېږي ما له وظیفه راکړه د عالم له دا وظیفه ورکړله کال بعد دا جینۍ راله کال بعد او په غېږ کې وله ماشوم د عالم وپېژندله دا ورته وایي چې دا ماشوم څوک دی نو هغه ته وایي دا مې زوی دی تا چې کال مخکې کومه وظیفه راکړې وه د هغې په برکت باندې الله پاک زما رشته مو وکړله او دا زما د زوی م شوی دی دغه رنګه څومره جنکۍ زموږ په خاندان کې وي په کلي کې وي هغوی هم ما ته وي چې ګوره ته خو دومره تکړه نه یار دومره سمارټ نه یې چې ته واده وکړې تا پسې رشته راشي موږ پسې نه راځي تا پسې راځي داسې چل یار تا څه کړي دي وایي ما ورته وایي چې ما ته یو عالم صاحب دا وظیفه ښودلې ده نو دا وظیفه محترم وایي چې چا ته ما ښودلې ده جینۍ وایي چا ته ما ښودلې ده الله پاک د هغوی د رشتې انتظام کړی دی نو که تاسو هم دا وظیفه کوئ انشاءالله العزیز رشته محترمه تاسو پسې راځي یو دا خبره چې د هر مانځه نه بعد کله هم تاسو لمونځ کوئ د هر مانځه نه بعد 3 پیرې درود شریفه او د هغې نه بعد 100 پیرې سورة الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد او دې سره سره د موسی علیه السلام د وظیفه هم وکئ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير موسی علیه السلام لاړ مدین ته هلته کې کېناستو په یو باغ کې او سوچ کوه چې خدای چېرته لاړ شم نو الله پاک موسی علیه السلام له د شعیب علیه السلام په شان بهترین اسقر ورکړو پیغمبر او دغه رنګې د پیغمبر لور له قسمت کې ورکړله او دنیا مال یې له ورکړو نو که تاسو دا وظیفه کوئ انشاءالله العزیز د دواړو وظیفې راټینګې کړئ
دا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دا د هر یو منځنه بعد یو څلوېښت پیرې او سورة الاخلاص د هر منځنه بعد سل پیرې انشاءالله العزیز تماشا کوئ چې الله پاک به ستاسو کار څومره په ښه طریقې سره بهترین طریقې سره الله طریقې سره کوي. الله پاک د ټول خلکو رشتې په حظ کې وکړي. الله پاک هم خوشحاله اوار ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.